کله چې یو سړی د خپل کلي نه د 48 میل یعنې 77-80 کیلومتر په مسافت باندې د وتلو اراده وکړي، چاهے هغه مسلسل هم دغه رنګې گردش وي، روزانه وي، دویمه ورځ پاس وي، هر څه چې وي، خو چې دی د خپل کلي د حدودو نه د 48 میل یعنې 77-80 کیلومتر فاصله باندې ځي، نو دی به قصر لمونځ کوي. د پاره دا نه چې روزانه کېږي یا کله کله نه، دا تکیت پکې نشته دی، خو صرف دومره ده چې دی د خپل کلي نه 77-80 کیلومتر فاصلې باندې د وتو اراده لري، نو دی به قصر کوي. د شوال چې کوم شپږ روزې دي، په دې کې افضلیت چې کوم دی نو هغه تفریق دی. تتابع یو مسلسل نیول پکې افضل نه دی. افضل دا دی چې په دې ټوله میاشته کې ونیسي، نو دا افضل دی. او که یو سړی پی در پی نیسي نو هم خیر دی. ګوره بالکل صحیح ده، که یو سړی چې کوم دی نه خپله حصه په بل باندې په ګران قیمت خرڅوي، نو خرڅولی شي. نو که د دې زید حصه امر حصه په زید سره درېیمه وه، او دی خپل درېیمه حصه هغه ته په 10 لکه په ځای باندې په 20 لکه ورکوي په قسطونو، بالکل ورکولی شي. ګوره هر هغه ښکار هغه چې مړم شي نو جایز وي چې کوم په تیزدار آله باندې ویشتلی شوی وي، او بسم الله الله اکبر یا بسم الله الرحمن الرحیم د ویشتلو په دوران کې ویلی شوي وي، لکه غشی دی او توره ده، چاقو دی، چاړه ده. لیکن کوم یو شی چې د زور په بنیاد باندې سوری کوي، لکه د غولیل کاڼی شولو یا د ټوپک ګولۍ شوله، نو چونکې د ټوپک ګولۍ ده په ځناور کې د بارودو د زور په بنیاد د نوځي، نو که دی ژوندی لاس ته راغی او دی په چاړه حلال شو، خو جایز دی، حلال دی. او که نه په هغې باندې مړ شوی وي، نو بیا مردار دی، بیا ناجیزه دی. ګوره لومبنۍ خبره چې ده که نه، که چېرې یو کشر مشر ته صف کې ځای ورکوي، نو بالکل دا آداب دي. او د صفوفو چې کوم دی نو دغه چې کوم دی ترتیب د فقه په کتابونو کې الرجال ثم الصبیان ثم الخنساء ثم النساء، لومبی د سړو، بیا د هلکانو، بیا ورپسې چې کوم د اجراګانو، بیا ورپسې د زنانو، دا ترتیب لیکلی شوی دی. نو مطلب دا دی چې د باړو ماشومانانو صف چې کوم دی دا د بالغو او د مشرانو صف نه شاته دی. نو که دې کې یو کس چې کوم دی نو بل ته په صف اول کې ځای ورکوي، نو دا آداب دي، دا معاشرتي مسله ده. دې کې دا خبره ټیک ده چې دا شرعي مسله نه ده، لیکن معاشرتي مسله ده، نو دې کې څه قباحت نشته دی. او د معاشرت په بنیاد باندې که یو سړی بل ته صف اول کې ځای ورکړي، نو ښه خبره ده، بده خبره نه ده.